PK60 د مختلفو یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشران او خصوصا زما د رشکې یونین کونسل او بیا د خټ کلي مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا ملک فیصل خان، ملک احسان الله خان، عباس علي خان، سیف الله خان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره نن په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ول ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روانو. عزتمندو، ما نه مخکې ګل یوسف حاجي صاحب هم خبرې وکړې، شکیل باچا هم خبرې وکړې. که موږ وګورو نو دا رشکې یونین کونسل ډېر پسمانده علاقه ده. دلته کې ډېر ضرورتونه شته، ډېر مشکلات شته. د بجلی ما نه پته چې ډېر لوی تکلیف دی او د تېر څومره میاشتو نه دا تکلیف را روان دی. که ستاسو یاد وي نن نه څه موده مخکې هم داسې دلته کې تکلیف راغلی او هغه وخت کې ستاسو د مشرانو یو وفد راغی، مشر سره ملو شو او هغوی هغه وخت سره د بجلی او د اوبو وزیر چې د سند نه تعلق ساتلو هغه سره خبره وکړه او دا مسله په یو څو منټو کې حل شوې وه. د هغې نه پس ته هغه سلسله بیا هغه شانتې ونه چلېده. تېر دا کوم حکومت چې تېر شو د هغې دور کې خو چې کوم کسان منتخب شیو یا سلیکټ شیو هغوی دې طرف ته توجه هم ورنه کړه، بلکې زه به دا ووایم چې هغوی د عوامو نمایندګي به نه کوله، د محکمو نمایندګي به یې کوله او د عوام چې کوم مشکلاتو چې کوم کار لپاره دوی اسمبلو ته لیږلي شوي چې د عوامو نمایندګي دې وکړي، د عوامو چې کوم مشکلات دي د هغوی کوم مقدمه ده هغه مقدمه دې پیش کړي، هغه هغه لحاظ سره صحیح طریقې سره اوچته نه کړه. عزتمندو، حاجي صاحب خبره وکړه، دغې طرف ته اشاره م وکړه. 2018 کې چې څه وشو مونږ دا وایو چې ځه یو لحاظ سره دام ښه وه، کم از کم فرق خو معلوم شو که نه چې څوک د عوامو نمایندګي کوي، څوک د عوامو مسایل حل کوي او څوک چې دی هغه تشې دعوې کوي او تشې نارې لګوي. عزتمندو، داسې دور ډېر کم راځي چې په صوبه کې حکومت وي، په مرکز کې حکومت وي، صدر هم د هغوی وي، په سینټ کې هم د هغوی اکثریت وي او د هغې باوجود بیا خپل وعدې سرته ونه رسوي، نو دغې خلکو نه به بیا موږ څه تمه وکړو. عزتمندو، د نوې پاکستان جوړولو خبرې شوې وې، د 50 لکه کورونو جوړولو خبرې شوې وې، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبرې شوې وې، د کرپشن د خاتمې خبره شوې وه. خو زه د ډېر افسوس سره وایم چې په دې کې یو خبرې باندې عمل ونه شو. نه هغه نوې پاکستان موږ ولیدلو، بلکې داسې صورتحال یې جوړ کړو چې خلک هغه زوړ پاکستان پسې بیا دغه کېدل چې یاره هغه مخکې هغه حالات ښه وو. نه هغه 50 لکه کوره جوړ شو،
او نه هغه 1 کروڑ نوکرۍ چاله ورکړې شوې. د کرپشن د خاتمې خو دا دعوه دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې زما خیال دا لومبنی ځل مونږ واورېدل چې نوکرۍ د 1 لک روپۍ سکیل باندې نوکرۍ خرڅې شوې. نو عزتمندو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ. ګل یوسف حاجي صاحب هر ځل چې ما سره ملاویږي نو د دې علاقې نمایندګي کوي، د دې ځي مسایل راته بیانوي، ګیس مطالبه بار بار کوي. بدقسمتۍ نه 2017 کې د منصوبې باندې دوباره کار شروع شو، خو چې څنګه دا نوی حکومت راغی هغه ټول شی هلته کې رکاو شو. کني پایپ د پیر کلا چوک پورې راغلی دی. پکار خدا وا چې منظوري مو هر څه چې دا کار یې مخکې رسولی وي، مونږ به هم خوشحاله وو چې ځه د علاقې خدمت وشو. ځکه چې د قومي وطن پارټۍ همیشه نه دا سوچ پاتې شوی دی چې مونږ غواړو چې د علاقې خدمت وشي، د علاقې مسایل حل شي. خو افسوس دی چې هغې خلکو هغې شي باندې عمل ونه کړو. دغې سره سره که ستاسو یاد وي نو 2010 کې چې کله سیلاب راغلی نو میاکلي رشکې نورونو کې نقصان شوی. کله چې 2014 کې ما ته دا موقع میلو شوه نو د رشکې نه واخله تر د لزاکو پورې، د میاکلي نه واخله تر د لزاکو پورې که تاسو وګورئ نو سیند کې مختلف ځایونو کې پوښتې جوړې شوي دي. او بیا خاص کر په میاکلي کې، په نورونو کې، په رشکې کې دا تقریبا د 4 کروڑ روپو کار چې دی دا په دې پوښتو کې شوی و. هغې سره دا علاقې دا کلي شي دا بچ شو. د لزاکو کار د هغې نه علاوه دی. دا همیشه نه د قومي وطن پارټۍ یو دغه پاتې شوی دی چې مونږ ته کله موقع میلو شوې ده، مونږ دا کوشش کړی دی چې د علاقې خدمت وکړو. نن هم تاسو ته دا وایو چې که تاسو په مونږ باندې اعتماد وکړو، تاسو مونږ سره ودرېدئ، تاسو مشر له دا طاقت هم ورکړو، نو انشاءالله دا زه تاسو سره وعده کوم چې انشاءالله دا ګیس به هم دلته کې رارسي، د بجلۍ دا نظام به هم ټیکېږي، او د هغې نه علاوه هم چې ستاسو کم ضرورتونه دي انشاءالله هغه ضرورتونه به پوره کوو. عزتمندو 2-3 ستاسو په وساطت دې حالاتو باندې لږ خبرې کول غواړم. یو خو د روزانه په بنیاد باندې دا کم امن و امان صورتحال چې خرابېږي لګیا دی، روزانه په بنیاد باندې چې کم زمونږ سیکیورټي فورسز باندې او مختلف ځایونو کې دا حملې کېږي لګیا دي. مونږ د دې مذمت هم کوو او دا حکومت نه غوښتنه کوو چې دا ستاسو فرض دی چې دا حالات بیا ټیک کړئ. مونږ نه غواړو چې دوباره هغه شانتې حالات جوړ شي چې څنګه 2008 کې یو د هغې نه پس هغه جوړ شو. مونږ دا غواړو چې امن وي
نو هغه کې بیا مسایل به حل کیږي. که زمونږ معاشي مسایل دي بالکل ګراني ډېره زیاته شوې ده، حد نه زیاته شوې ده. هر یو کس په خپل ځای باندې پریشان دي چې دا څنګه به دا حالات تیرو، دا وخت به څنګه تیرو. د دې طرف ته به الله توجه ورکړی کېږي چې امن و امان وي. چې امن وي نو معیشت سره ښه کېږي. او بیا دې سره سره مونږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې دې خواته غریبانو طرف ته توجه ورکړي. حکومتي اخراجات کمول پکار دي، خو هغسې نه څنګه چې هغه نوی پاکستان والا دعوه کړې وه چې زه راشم او بس هر څه به ټیک شي او قرضې به هم ختمې شي او هر څه به دغه شي، او چې بیا راغی نو بیا داس دومره قرضې واخیستلې چې اوس پرې د هغې دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې دې ملک سره څه وشو. دې وخت کې پکار دی چې اخراجات د حکومت کم کړی شي. د افسرشاهۍ چې کومې شاهانه خرچې دي دا ختمېدل پکار دي. مونږ یو غریب ملک یو، پکار چې زمونږ افسرشاهي چې د هغه هم دا ومني او د هغې مطابق ته وکړي، او بوج چې دی هغه نور په عوامو باندې نور مونږ نه شو برداشت کولی. که د بجلی قیمتونو د ګرانۍ خبره ده، نو په دغې باندې مونږ دا مطالبه کوو چې دا کم آی پی پی شوي دي، د آی پی پی سره معاهدې شوي دي، د هغې اثرنو جایزه اخیستل پکار دي، او په هغې کې چې کم شرایط د عوامو خلاف دي، د ملک خلاف دي، هغه ته ویستل پکار دي. او داسې طریقې سره د بجلی نرخونو کمولو ضرورت پکار دی چې هر یو کس چې دی هغه دا محسوس کړي، ځکه چې د بجلی سره هر یو شی تړلی دی. بیا دغه سره سره د پیټرول ډیزل کم قیمتونه دي، دې کې هم کمی راوستلو ضرورت دی. دغه طرف ته دې کې چې کم ټیکسونه دي هغه ټیکسونه ختمول پکار دي چې دا غریبانان چې دي چې دوی فرق محسوس کړي. د دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. او د هغې لپاره دا لازمي ده چې صحیح قیادت تاسو خوښ کړئ. هغه قیادت چې کم ستاسو هلته کې اواز اوچتولی شي، ستاسو نمایندګي کولی شي. مونږ تاسو سره د قومي وطن پارټۍ اړخ نه دا واده کوو چې که په مونږ باندې تاسو اعتماد وکړو نو انشاءالله ستاسو اعتماد ته به مونږ کله ټیس نه رسوو. ستاسو نمایندګي به کوو، به ستاسو لپاره به اواز اوچتوو، به ستاسو مقدمه چې ده هغه صحیح طریقې سره په ایوان کې ږدو به. او انشاءالله زما دا یقین دی چې ستاسو مرسته راسره وي نو په هغې باندې عمل به هم کېږي به. انشاءالله عمل به کېږي به. زه یو ځل بیا د ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ هم دا موقع راکړه چې دلته راشو، تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. حاجي صاحب تاسو وګرځئ، کلي په کلي وګرځئ، مشرانو سره جرګې وکړئ، کشرانو سره خبرې وکړئ، او په دې خبرې باندې پوه کړئ چې د دې وخت دا ضرورت دی چې مونږ راپاسو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کو. نو انشاءالله که داسې وکړه نو انشاءالله بیا به تاسو ګورئ چې دلته کې به د ترقۍ دور روانېږي، دلته کې به د ترقۍ کارونه روانېږي. اوس هم دا که تاسو وګورئ چې د دې باوجود چې مشر سره لاسوده نشته، خو دا کارونه روان شوي دي. ستاسو کلي کې هم دلته کې دا کوڅې پخې شوې، د ګیس هم بعض ځایونو کې کارونه روان شوي دي. انشاءالله چې کله تاسو هغه له دا طاقت ورکړئ نو انشاءالله دا کار به بیا نور هم تیزۍ سره رواني. او انشاءالله دا به د شب قدر تحصیل کور کور ته، کوڅې کوڅې ته، کلي کلي ته به دا ګیس رارسي به. تاسو مشکور یم او انشاءالله
ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره په هر وخت حاضر یو ان شاء الله. راځو به ستاسو د خدمت لپاره به دلته کې موجود به یو. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني.